الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فقو مرګرو دوستانو مسلمانانو پښتنو ورونو، تیر کال د قربانۍ متعلق زموږ یو ملګري تاسو ته د قربانۍ د احکاماتو متعلق یو څو خبرې زمانه ویډیو کړی او تاسو ته اورولې وي. هغه سخت کال هم ورکړي دي. دا سبق یا دا درس او دا مسائل د عمق تتمه ده. خو صرف دې دویمه حصه کې به زه د یو څو قولونو نه مراجعه وکړم او یو دوه درې څلور نورې مسائل داسې راغلي دي چې هغې کې د علماو په خپل منځ کې اختلاف دی، هغه به ذکر کړم. او څلورمه خبره دا ده چې بعضې داسې نادرې مسلې دي چې هغې کې موجود نه دي. نو چې کومې مسائل داسې نادر دي موجود په هغې کې نه دي راغلي، زه به د هغې ذکر وکړم. قرباني په هر هغه کس باندې فرض ده چې څوک د نصاب مالک وي. نصاب 52 تولو چندو ته زما په فتوا او د حقانی د حضرت مفتی صاحب مفتی فرید رحمت الله علیه په فتوا او د نورو بعض اکابرینو په فتوا باندې وضاحت تر کلام زکوم. دا 52 تولی چاندي نن سبا زمونږ په یو حساب سره دا شی بنک دا نن سبا زمونږ په یو حساب سره د 57000 روپو راځي او دا په بل حساب سره د 81000 روپو راځي. دا په اعتبار اصل کې د توسط ته چاندې سره شواله نو 57000 روپے تقریبا راځي. د 57000 روپو چې څوک مالک وي د نقدو یا د دې مناسب د سرو او د سپینو یا د حاجت اصلیه نه ما سیوا سره 57000 روپو سامان د پکور کې موجود وي یا د آلات الحرفه نه د کار او د کسب د آلاتو نه ما سیوا د پیت کې د پلاس کې د 57000 روپو نور غیر ضروری سامان وي د حواجه اصلیه نه جدا بار او دا قرض په د باندې موجود نه وي چې قرض راغلی د ارسي ختم کړی وي نو په د باندې قرباني د واجباتونه ده. که زنانه وي او کناري نه وي قرباني به کوي. زه هغه خبرو تر راځم چې هغه کې لغونته د علما اختلاف دی. هغه مسله اصل کې نه راغلی د ذنب القیمت او د ذنب الاجزاء. ذنب القیمت دې ته ویل کېږي چې د سرو قیمت په سپینو سره ضم کې او د سپینو قیمت په سرو سره ضم کې یا د سمنو قیمت په د سپینو د سرو سره ضم کې. دا رائے د امام ابو حنیفه ده او په دې باندې زموږ ټول متون روان دي. کاغه کافی ده، کاغه تمرتاشی دي، کاغه الاختیار دي، کاغه شروقایی دي، کاغه نقایی نقایی دي، کاغه هدایي دي یعنی شرح یعنی متن د هدایي، کاغه مفسود ته. زموږ ټول متون په دې باندې روان دي چې ذنب الاجزاء بکیږي او فتوا په قول د امام ابو حنیفه رحم الله ده چې ذنب القیمه بکیږي او فتوا په قول د امام ابو حنیفه رحم الله ده چې په ذنب القیمه باندې فتوا ده. خلاف ثابت دی قول د امام ابو یوسف محمد لره چې د امام ابو یوسف محمد را ادا ده چې دا اصل کې ذنب القیمه نه دی بلکې ذنب الاجزاء دی. په دې باندې فتوا نشته. د دې د وجه نه په یو مسله کې نه د علماء اختلاف راغلی دی. هغه مسله دا ده چې نن سبا د سرو قیمت معتبر دي چې 19 تولې سره راغلی دي او کنه د چاندې قیمت معتبر دي چې 2.50 تولې چاندي ده. نو زموږ حضرت صاحب حضرت مفتی صاحب تشریح کړی د فتاوا فریدیه کې په جلد نمبر 8 او صفحه نمبر 397 باندې ایک تولی سونے کی قیمت چاندی کی نصاب کے برابر ہو تو قربانی واجب ہے. دوم زمونږ د نورو مشایخو فتوا هم راغلی ده چې چا سره نن سبا یو تولی سروي یا د دې مناسب د چند ته چا سره چې نن سبا یو تولی سروي چې د هغې قیمت 2.50 روپو چاندي ته رسي نو په دې فتوا راغلی ده. دا زمونږ هم فتوا ده، دا د حقانیه عالم ده، دا د مفتی سیف الله صاحب هم ده، دا د مفتی فرید صاحب هم ده، د کابر. د دې خلاف نن سبا په عثمانیه والا زمونږ شیخ مخدوم د هغوی مدرسه ده او د هغوی ډېره ښکلې فتاوا ده. فتاوا عثمانیه ورته ویل کېږي چې دا زمونږ مخدوم دی، زمونږ استاد دی، زمونږ شیخ دی حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه. دا هغوی فتاوا چې کومه عثمانیه راغلې ده نو په هغې کې لیکلي دي چې نه اعتبار ذنب القیمه نه دی بلکې اعتبار ذنب الاجزاء لره دی. او چې اعتبار کله ذنب الاجزاء لره راغی نو بیا چې یو تولی وي، 2 تولی وي، 3 تولی وي په دې باندې زکات او په دې باندې قرباني نشته. 100 پولې چې دا 7.5 تولې سرو ته نه رسېدلې. د هغوی به کېدی چې خپله رایې راغلې وي خو زمونږ د مشرانو خپله رایې دا ده ما چې تاسو ته وي دا دواړه طرف ته زمونږ مشران دي او زمونږ اکابرین دي او زمونږ استادان دي. خو به هر حال که چېرته بالفرض څوک فتوا ورکوي په قول د حقانیې یا د مفتي صاحب یعنې د مفتي صاحب د حقانیې نه مراد زما زړه فتوا د حقانیې ده چې هغه دا موجوده ده او ما سماعت هغې د حضرت شیخ مفتی فرید صاحب نه په خپله باندې هم کړی دی.
نو دې دا لار مزادره خو څوک بل فرض فتوا ورکوي د بعضې غریبانانو لپاره زنانه وي او هغوی سره 2 تولې سره وي او په کورونو کې خدمتونه کوي نو که هغه زنانو ته یا غریبانانو ته تاسو د عثماني په فتوې باندې فتوا جاري کوئ دا لاره تاسو ته کولو ده وللناس فيما يعشقون مذاهب خو دا احتیاط دا دی چې 1 تول او 1 نیمه توله کې سړی قرباني وکړي نور فتوا د عثماني په دې کې خلاف چلیږي دویمه مسله دا ده چې دا د حوایجو اصلیو نه بهر اشیا راغلي وي دا حوایج اصلیه څه ته وایي حوایج اصلیه اصل کې زما مخکې تحقیق دا و چې حوایج اصلیه لکه څنګه چې تصریحات احسن الفتاوی نقل کړي دي د شامینه د 3 جوړو نه زیاتو جامونه اخو د حوایج اصلیه دي او حوایج اصلیه اصل کې ما لابد منه فی حیات الانسان د انسان په جون کې هغه اشیاء چې دا غینه بغیر جون ته تکلیف وي نو دا حوایج اصلیه راغلي دي د دې د وجه نه زما مخکې را ادعا چې د خوراک لوخي د سخاخ د خوراک لوخي او د سکلو لوخي د چیو لوخي دا نور اشیاء دا په حوایجو اصلیو کې نه داخل دي د دې نه اخو حوایج اصلیه نه دي لکه فرج او فریزر او کولر دا په حوایج اصلیو کې نه دي زموږ د علاقې ډیر محترم او معزز یو مفتی صاحب دی هغوی ما ترنګ وکړو چې ما د حضرت صاحب نه اورېدلي دي د مشر حضرت صاحب نه چې هغوی فرج اصل کې په حوایجو اصلیو کې نه شامل کړی دي نو ما په دې باندې لږ تحقیق وکړو زما رأی میلان اوس هم دی ترې چې دا پکې نه دي شامل خو زمونږ بعضې ملګرو دوستانو لکه فتاوا ذکریه کې مفتي رضا الحق صاحب چې زمونږ ډېر ښه خوږ ملګری دی او مشر هم دی د صحابه د شیخ صاحب برخوردار مفتی د افریقې او دغه شانتې نجم الفتاوی والا ډېر لوی وسعت ورکړی دی د حوایج اصلیو ته او هغه وسعت یې دونه راوستلی چې دا به اصل کې د خلکو د سټیټس مراد دا دی چې د انسانانو د خپل علاقایي رواج او د هغه کور د سټینډرډ او د سټیټس مناسب بدلیږي لکه دا په حوایجو اصلیو کې چې سړی ته یو مالدار سړی وي یو خان یو نوابي او د په حوایجو اصلیو کې نه دا وي چې دی ځان ته په کور کې 2 AC ساتي او په یو ګاډي کار نه کېږي 2 ګاډي ساتي یا په کور کې ځان ته بالفرض نور داسې آلات د کمپیوټر د فریزر مناسب دا کړي وي نو دا به زمونږ د دغې بعضو ملګرو په نیز باندې د حوایجو اصلیو نه داخلیږي دې کې کمپیوټر هم داخلیږي او دې کې آلات الله لعب نه داخل ښه دې کې به ټي وي نه داخل دې کې به VCR نه داخل دې کې به غټ سکرینونه نه داخل دې کې به ډیشونه نه داخل زما اعلان دی ترې چې فرج د حوایجو اصلیو نه دی خو زمونږ ډېر یو مشر او مفتی صاحب زمونږ یعنی 400 سره تعلق ساتي چې هغوی ما ته قول نقل کړ د حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی فرید صاحب او بیا ما په خپل هم تحقیق وکړو دا کوم کتابونه مې چې دوی وي د دوی رائے دا چې فرج په حوایجو اصلیو کې شامل نه دي نو بوم د دوی په موافقت کې نه دا وي چې خیر د فرج په حوایجو اصلیو کې شامل دي نو موږ د دوی په موافقت کې وي چې فرج په حوایجو اصلیو کې شامل دي دغه شان تفصیل په دې کې شته زه به په دې باندې ان شاء الله لږ تفصیل کوم بیا به تاسو ته وایم که چېرته یو زنانه وي هغې سره سره وي سپین وي او پیسې ورسره نه وي دا وي چې زه دا سره سپین نه ماتم نو په قرض قرباني جایزه ده تصریح کړې ده په دې باندې زموږ فقهاو که چېرته یو سړی وي او هغه سره پیسې موجود وي خو په بینک کې وي پیسې ورسره موجود وي خو سعودي نه یې زوی رالیږي یا سره سپین وي زنانه سره نو که دا زنانه د بل چا نه پیسې راوالي او په قرض قرباني کړي نو دا قرباني په قرض باندې جایزه ده دا د قرض قرباني په وجوب کې هم جایز او بغیر وجوب نه هم جایز ده وجوب دی ته چې پتا واجب شو تر قرض راوالي او قرباني کې لکه سره د سره دي او ته ماته نه چې بس بیا به چاله ورکوم یا دا چې واجب بر باندې نه ده او تر والی د چانه قرض پیسې قرباني ده بالکل جایز راغلي دي په کوم زناور باندې قرباني کې نو ما تاسو ته په دې باندې تفصیل کړی دی چې هر هغه زناور چې ګډ وي چیلې وي غوا وي میخه وي او اوخ وي او دا 5 اصناف کوم راغلي د دې قرباني جایز ده په میخه قرباني جایز ده طبعا یادو چې د احادیثو کې د دې استخراج کوم خو خدای پاک دی د دې ضیوف او د جنائز او د دینونو اشیاء د وجه نه زموږ وختونه خرابېږي نو ما به استخراج کوم د دې حدیثو یا د آثارو چې نقلو نه نقل مصنف د ابن ابي شيبه او مسند د عبدالرزاق صاحب چې صحابه قول او فتوا په دې باندې چې نومي قرباني جائز راغلي ده دا ځان له خبره ورکوټي زناور کې به یو کس قرباني کوي او چې د عمر یو کال راغلي لکه چيلي او ګډ چې شپږ میاشتې خو چې کوي وي دا مسائل زنه کوم ځله ته دي کې ناشنا مسائل کوم او په غټو سارو کې د اوه کسانو قرباني وتران او جفتن جائز ده وتران دي ته وی چې 3 5 اوه او جفتن دي ته وی چې 2 سلور شپږ دا عامه مسائل دي دا ما تاسو ته کړی زه اوس هغه مسائل تاسو ته کوم چې په اولنی کلیپ کې نه دي شوی په لیونی ساروي باندې قرباني جائز ده شامي صفه لیکلي دي چې په مجنونه باندې قرباني جائز ده په خنثا قرباني ناروا ده خنثا دي ته ویل کیږي چې زناور یو می فرج یو می ذکری
او په دواړو باندې امتیاز کینو په خنثی قرباني ناجائز ده چې پته نه لګي چې دا نر دی او دا ښځه ده په خصي قرباني اعلی ده جائز نه اعلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ګډه لال کړو هغه خصي راغلی یعنی په معنا د دې سره چې د دې خصوصیتین لرکړي نو پاغي باندې قرباني جائز ده په حاملې باندې قرباني بنایي لیکلي دي چې دا مکروه راغلی ده خو چې دا حمل واضح وي او غټ وي ډیر وي لکه کوس حامله د 15 ورځې یا حامله د میاشتې نو خیر دی او چې د څلورو مخکې نه میاشتو نه اخوي او تحرک بالولد راغلی وي تبیان الخلق شوی وي چې تبیان الخلق شوی نو په دې باندې بیا قرباني مکروه راغلی ده په پارمی ځناور باندې کغواوي کمی خوي که هر صنف د دې 15 اصناف نه په دې باندې قرباني جائز راغلی ده عیوب ما تاسو ته ویلي دي هر هغه قرباني هر هغه ځناور چې د نیمه نه زیات لکه خراب شي